دغه تنظیم کې تاسو خپل څه پیدا و د پیدې لپاره یو کول او کړو کسي چل وشو چې دغه تنظیم اچانک کارکردګي چې دی هغه پرې وته خانجي چې دی هغه د وټونو د بعد چې دی چې کله وټونه وشول یا دوی صدارت ته ودرېدل ول دا غینه پاس ته دوی هغه کارکردګي ختم شو تاسو دغه مقصد اوس رپورټونه حاصلول ول صدارت حاصلول نه خو مکمل توګه وسه کارکردګي نشته سکار نه کوي دا کمره چې دی چې کوم تاسو جوړ کړی و د عوامو په پیسو باندې دا وایي تاسو نه زموږ د کلی یو پلاهي تنظیم د ملاتړ فاونډیشن هغه هم غوښته او تاسو ولنه د ورکړي دغه څه وجه خو صرف هغه وجود دی مثال نه خزیشته نه بل سشته نو دا څه ته وس موجود دی لکه دا تاسو نه بل چرته پلاهي تنظیمونو ته حواله کوي نه اسی نو دا صرف هغه وجود دی وس دا کمره د سره پاره دا مخ کې به پیسه کار کوي څه غنئ دا کمره به دغه سی بند پرته کنه د صدا لپاره به استعمالي جی بسم الله الرحمن الرحیم قدرمنو کتونکو د جی جی اس نیوز دا خنه غوړاند الله تاسو په درانه خدمت کې حاضر یم هیلمن یم چې روغ جوړ خوشاله او د صحت جامه به مو پتن وي قدرمنو کتونکو خدای رضاکار تنظیم په نوم باندې په غالګي کلی کې یو تنظیم وو چې سمیاشتي مخ کې داغو ډیره تیزه کارکردګي او ډیر زیات فعال خو سمیاشتي پس چې دینو دغه تنظیم چې د داغوي دغه کارکردګي چې د هغه ډیره سلو شوی دا وجوهات سدي یا د کلی د خلکو په ذهنونو کې چې سوالات دي هغه به هم نن را سره پسند کې موجود دی د خدای رضاکار تنظیم بانی یا مشر احسان علي خانجي د دوی سره به هم په دغه تنظیم په حق باندې خبرې اترې کو بیا د خلکو چې کوم سوالات دي هغه به هم تاسو سره شریکو تاسو زموږ سره اوسئ خانجي دا راته وایي اول سوال خو درنه دا کومه چې خدای رضاکار تنظیم ډیر زیات ښه تنظیم او په کلی کې ډیر زیاتې کارکردګیانې وي او فلاحي کارونه به هم کول خو اچانک دغه تنظیم غیب شو آیا دغه تنظیم کې تاسو خپل څه پیدا و د پیدې لپاره یو کول او کړو کسي چل وشو چې دغه تنظیم اچانک کارکردګي چې دی هغه پرې وته ډیره مننه غفران صاحب چې تا خپل وخت دا کوه موږ دي د خبرو کولو ویلو مقرره کړه الله تعالی دې مولم د سي د خبرو کولو توفیق طاقت راکړي چې الله رانه راضي شي اوله خو به د ټول نه د تمینزو غفران یو خبره دا وکما د خدای رضاکار تنظیم لکه دا نوم ته چې ته وګورې دا د الله د رضا دپاره یو کارو ها خو مطلب دا تنظیم شروع کو زموږ خو مطلب دا کارو چې یاره مته مخبري دي صفا کړی شي یاره مطلب دا چې لکه دا کم کارونه چې لکه دا کم نشي یا د دې خلاف یو کو منځ کې الیکشن نه لوی الیکشن ته موږ مطلب دا وردی دوه چې بیا مرسته مونږ نه کړه بیا موږ د تنظیم دا نه چې یاره دا کو د دې نه علاوه د کلی خدمت الحمدلله مخکې موږ هم کړی دی اوس یې کو آینده وخت به یې کو بیا به یې کو انشاءالله او د کلی د خیر د کارونو د سوچ هم په دماغ کې شتي تنظیم زمونږ اصل وجه داره چې एकदम په دې ختم شو منځ کې زمونږ مور صاحب الله دی د خرو سره وبخي یو خو اچانک دغه بیماری رااله د ګردو بیماری او بیا منګلور هسپتال ته تلولو یو دغه بل خبره پکې دا خبره و چې را زما سره چې کوم کسان ولو سپ غلط دا کی ارز دغه دغه راځي خو ما چې د کم طرفه یو دا تنظیم شروع کړو غفران صاحب ندار ته زما د زړه او ټول عوام ته می دا خبره عرض وته کوم چې را په دې کې پیمان زما هیڅ پیدا نه و ان می د خپل پیدې د پرده علي خانجي چې د هغه د وټونو د بعد چې د چې کله وټونه وشول یا دوی صدارت ته ودرېدل ول دا غینه پاس ته دوی هغه کارکردګي ختم شو تاسو دغه مقصد اوس رپورټونه حاصلول ول صدارت حاصلول نه بل بعد دا برته یقین تو کا غفران صاحب د زړه دا خبره وکم چې د الیکشن ته زما ایس اراده نه و ما دې کسانو ته خپل کسانو ته هو په دې کې مال د خلکو مشورې راکړو چې د تو ودرېګا اعلان کې ماته د بهر نوم دا خبره شي و چې ته دې شي ستور دی لکه ما ګورو دا کم تنظیم چې زموږ روان دی یقین تاسو مې وکړئ چې کم کارونه وکړه الله یې کوي خو ما دې مخې ته په ترقۍ باندې روان دی دې شي ته نور دیګو خو دې خلکو زه مجبوره کړم چې مطلب دا چې ما دې کسانو چې مړه ور دیګا او مته به دې مرګرتیا وکړو بیا راته چې پارمونه راواخله نو ما د تنظیم چې کله مطلب دا د الیکشن وشو نو د ډیرو خلکو دا لکه دغه چیر دی وټونو ته ته په خدای یقین وکړه غفران صاحب په مقبره کې ولاړو او الله دې ری مونږ کړی دی چې زه په دې ور دی دو چې کله زه پوه شم خو ما دا خپل کاغذات واپس کول خو بیا یې کسانو ماته چې روس ډیره بده خبره ده کرندغه ته ورته د زما نول پکارو او نه مار دی وټونو د پاره دا لکه دا شیا کړي زبر د کمیټې صدرای ته ور دیګم ولی په هر کار چې وسړی کوي کنده هغه مشورې ډېر ګران کار دی ما سره تنظیم د دې لپاره نو وخت کړی چې زه به دې کمیټې مشورې ته ور دیګم خو ځکه کسانو مشوره راکړو چې ته ور دیګا دا غي نه پس مطلب دا سړی په ځین کې دا چې دا وټونو نه غټلو نو دینا نه دا خبره نه ده
ته وایي د دې تنظیم خو مکمل توګه اوس کارکردګي نشته، څه کار نه کوي. دا کمره چې دی چې کومه تاسو جوړه کړې وه د عوامو په پیسو باندې، دا وایي ستاسو نه زموږ د کلي یو فلاحي تنظیم دی ملاتړ فاونډیشن، هغوی هم غوښته او تاسو ولې نه ده ورکړي، دغه څه وجه وه؟ د دې غفران صاحب یوه هم کمیټې والا هم سوال جواب شل پیرې کړی دی. نو ما هسې په خپله سوچ وکړو دا هم د چا قوم امانت دی، زما له چا سله کړي چا شله کړي، یو روپۍ غفران صاحب ما لیکلې ده الحمدلله په ډایره کې راسره نوټ ده. کمیټې والا وي چې دا شی به موږ ته حواله شي، ما سوال نه پیدا کېږي چې ته حواله شي. کمیټې الحمدلله د 45 سال نه په دې کلي کې ښکلي کارونه کوي. تا مطلب تنظیمونه راځي، ستا مطلب د پروجیکټونه راځي. ما دلته کې خدای رضا کار تنظیم جوړه کړه، تو په فقیر بابا کې جوړه کړه. نو کمیټې والا ته مې انکار وکړو چې دا نه شي کېدی. ملاتړ چې راته وي نو ملاتړ والا ته ما وایي چې ګوره دا کوم لکه دې خلکو پیسې راټولې کړي، ټیک ته تاسو به کوئ چې موږ پکې دا دفتر جوړو لږ ناسته به، خو نه ما هم د خلکو نه مشوره واخیسته، دا د خلکو په مایسو جوړې شوي دي. نو د دې دا مې چاته د حواله کېدو کوشش نه ده. د کلي په سطح باندې شی دی، په دې کې بس دا سامانونه پراته دي، دا د خاص عام دا نه چې دا پلان کې د دې چابیانې الحمدلله د فضل ګل سره دي، الحمدلله د خورشید علي سره دي، په دې کور کې مې ورکړي دي، او په شاه بخروان سره دي، او د تور خان سره دي. 15 جوړې مې ویستې دي، په خپله ځینو ساتم هم نه چې مطلب دی راسره یې، خو کور یې راسره. دې کمرې خو اوس صرف هغه وجود دی، مثال نه خزې شته نه بل څه شته، نو دا څه ته اوس موجود ده؟ لکه دا تاسو نه بل چېرته فلاحي تنظیمونو ته حواله کوئ نه هسې، نو دا خو صرف هغه وجود دی. اوس دا کمره د څه لپاره ده او مخکې به پیسه کار کېږي؟ خان صاحب دا سوال دی ماشاءالله ډېر ښکلی سوال وکړو. او د ښځو په باره کې به تاسو دا خبره وکړم چې خو لکه د هر یو شي څخه چې پند ته راوځي نو تا پسې به خامخا څوک ښه وایي څوک بد وایي. تاسو یقین وکړه ما ډېر خلک داسې پوه کړی وم، خو لکه مطلب دا بیا مې کسانو ته پټ وي چې تاسو داسې یو ثبوت پیدا کړئ، نو مطلب دا چې دا څه وایي هغه به وشي. ښځو په باره کې دلته کې به خسې راوړي، دا خبره ما پسې مو مشوره شوې وه چې یاره ډېره ښځو پیسې اخلي. نو دا دغه د انتخاب عالم دی مور الله دې د خاورو سره وبخي، سمندر صرف دغه راوړی دی د ښځې، او جاوید خپل اجیر د محمد نواب چې الله پاک دې وبخي هغه ټبرې و، خو هغې کې ما له جاوید خان پیسې راکړي دي، هغه ما نیمه بیا هم ښځې راوړي دي. د دې نه علاوه د پوره کلي ته مې دا لکه مطلب دا چې لکه دا خبره کومه چې یاره داسې څوک دي چې ما ته ووایي چې یاره ما د نه پیسې اخیستې دي یا ما تا ته ویلي دي. لوی دا دی الله وبخي پاس زوی دی، هغه ته مې صرف ویلول ما یاره که تو ښځه نه شي راوړلی نو موږ له پیسې راکړه موږ به راوړو. حالانکې بیا هغه ښځه راوړې ده، نور هر سړي ښځه وړې ده، کم سړی دی چې ما واپس ښځه راوړې ده. دا ښځې وې غفران صاحب د 1,60,000 روپو، دا موږ د دې لپاره کړی چې چا وس نه کېږي هغه به یې وړي، او چې چا وس کېږي وی دې وړي، ضرورت دې اثره کړو مړه موقع دله راړه 3,500 روپۍ دې یاره واپس وچې ته راوړه که نه. وس تاسو څه ګڼئ دا کمره به دغسې بنده پرته وي که نه د څه دپاره به استعمالېږي؟ دا کمره چې ده په دې کې الحمدلله د دې دپاره به استعمالېږي او روان هم ده الحمدلله. په دې کې د قبرونو دا دننه دا کم چې د کنړو دا سامان دی دا پکې پروت دی، ترپالونه پکې پراته دي الحمدلله، لیټونه پکې پراته دي. لکه پرون ما ته ټلیفون وشو به مې غوره کړم ما چابي له چا سره دا نو کله کس مړلی لیټ پکار دی، ما یا ته خورشید علي سره دا ورشه پسې لاړ شئ. نو په دې کې لیټونه چې دي دا استعمالېږي. بل غفران صاحب دا خبره ده چې دا موږ په دې چاته نه شو حواله کولی که نه، دا څه زما څه جاګیر نه دی، یعنې پې زما قبضه زه لکه په ایمان په خپل دې ستدي، خو دا د دې کلي د دې خلکو د بهر خلکو یو مرسته زموږ سره کړې ده، او د تنظیم د دې کلي دپاره داسې یو ځای جوړ کړی دی. په دې کې صرف دا د مقبرې سامان به پکې پروت وي، او هر سړي ته دا اجازت دی که خپل سامان راغیستی شي او بیا کې ښودی شي، لیټونه دي پکې دغه دي پکې. مخکې یو صلاحي عمل روان دی تنظیم په هکله، نو په دې باندې هم انشاءالله لکه دا مې مخکې دا اوس هم دا سوچ فکر کومه چې یاره لکه مطلب دا دی چې دا واقعي تاسو بې زمانه جو زیات پوه یې چې یاره د کلي دا مطلب دا کمي چې یاره په داسې ماحول موږ ته په دې کلي کې ګوره نه پیدا کېږي. د ینګ د کلي هر سړي ته مې دا خیال دی دی لکه دې له هر سړي له دا پکار دی چې مړه په دې کې د روغې د کوشش یو سړی وکړي. ولې دا ښکلی کلی دی، دا هغه تاریخي کلی دی غفران صاحب چې دې کلي ته به د نورو کلو نه خلک راتل او د دې مشرانو نه به یې مشورې اخیستې او مطلب دا بیا به خپل کارونه کول. د خلکو د کلي خلک چې یاره څومره د یو سړي نه کېږي چې داسې دا ماحول داسې معمول نه پیدا کېږي. په هغې کې مال هم پکار دي، تال هم پکار دي، بل هم پکار دي چې منډه وهي
دا سوال کوي مینت ته کوي چې مړه دا خو لږه زندگی دا او لږ د څه خبرې د جوړ کوشش وکړو د یم کل ته مې دا هم خواسته چې په دې کې د چانه څومره کوشش کیږي د الله د رضا لپاره یاره چې مطلب د دې ماحول نه پیدا کیږي په دې غالي کې قدرمنو کتونکو دا و احسان علي خانجي چې د خدای رضاکار تنظیم بانی یا مشر هم دی دا غوي دغه خبرې مې تاسو ته در رسولو هڅه کوله کوشش هم دغه یو چې د کلی د خلکو کم سوالات دي او د هر چا په ذهن کې څه موجود دي هغوی ته هغه خبرې هم چې د مخې ته کېښودی شي تر دې بل پروګرام پر راله د کیمرمین نسیم خان سره راکړئ اجازت په لوی الله مسپارم د تل پاتې